بسم الله الرحمن الرحیم. د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې د یوې بدکارې ښځې په دومره خبره بخښنه وکړې شوه چې هغه چرته تله، په کوهي باندې یې ولیدل چې یو سپی ولاړ دی او ژبه یې د تندې د سختۍ له وجې بهر ته راوتلې ده او مرګ ته قریب دی. دې ښځې د خپلې خپې نه د څرمنې موزه راوویستله او هغه یې خپلې لوپټې پورې وتړله. د کوهي نه یې اوبه راوویستلې او په هغه سپي یې وڅکولې. خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم نه چا تپوس وکړو چې موږ خلقو ته ځناورو سره احسان کولو کې هم ثواب میلاویږي؟ نبی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر ځیګر لرونکی یعنی جاندار او سا والا او روح والا باندې احسان کولو کې ثواب دی، مسلمان وي یا کافر وي، بنی آدم وي یا ځناور وي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.